جی بالکل نن پریس کلب کې مونږه یو ډیر سینیر صحافي او زمونږ استاد هم دی زده کړم ته مونږ کړی دا ملک رشید صاحب سره ولاړ یو خبرې به ورسره کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ډیره مهرباني ټایم تاسو مونږ له راکړو. سر نننې الیکشن روان دی هلې ځلې دي د حوالې سره مختصر خبرې را سره وکړئ سر. لکه یو جمهوریت عمل له څنګه پاکستان کې الیکشن کیږي داسې پریس کلب یو روایت دی او کانسټیټیوشن هغه دی اوبلیګیشن چې هر کال به الیکشن کیږي. دلته سوسایډ بمبینګ شوی دی پریس کلب باندې حمله شوی دی هغه میاشت کې چې کوم دی لکه موږ الیکشن کړی دا نو لکه پاکستان تاریخ کې داسې هغه نشته کال چې موږ پکې الیکشن نه کړی. نو دا یو د خلکو جمهوری حق دی او هغوی راځي دلته هغوی ګوري چې کم کس چې کم دی هغه تکړه دی او د هغوی د مسایلو حل هغه دپاره هغه سره صلاح عمل شته هغه له هغوی ووټ ورکوي. نو یو پروسس دی او ښه روان دی. ستاسو ګورئ ډېر ګامه ګامي ده خلک ډېر راغلي دي نو دا یو جشن دلته پریس کلب کې. سر ستاسو خدمات هم ډیر دي سابقه صدر تاسو پاتې یې هغې کې تاسو ډېر فنډونه هم منظور کړي دي پریس کلب هم تاسو خشته کړی دی هغه حوالې سره چې کوم تاسو کارونه خو ټول تاسو ښه کړي دي خو کوم هغه چې بالکل ستاسو په نوټس کې وي او هغې نه زموږ صحافي برادري هم خوشحالي د هغې را سره لږه ستاینه وکړي. یو خو دا لکه پریس کلب و دې کې ډېر کار و لکه تاسو ګورئ دا سولرایزیشن دی دا موږ وکړو بیا دې کې چې کوم دی ډېر زیات کار و دننه لکه رینوویشن کې هغه ډېر زیات کار وشو. تاسو ګورئ چې څنګه ګیټ کې موږ راځو دا ډېر ښکلی سیټینګ جوړ شو. دا ټول کارونه چې کوم دي پریس کلب کې بیا دلته خلکو ته روټۍ بندوبست کول هغه ډېر مطلب کم پیسو کې ډېر ښه دوی ته چې کوم دی روټۍ میلاویږي. هغه نه علاوه چې کوم مونږ کړی وه لکه وګورئ نو د دې هاوسنګ سیکټر کې مونږ ډېر کار کړی وه. اوس انشاءالله دې کال کې به هغوی ته لیټري به میلاو شي چاته چې کوم پرویژنل میلاو سورج نه میلاویږي ورته. بله دا دی چې انډیویجول هغه کې مونږ داسې نه کوله چې یو کس له پیسې ورکړه بل له مه ورکړو. اکراس د بورډ چې کوم دی رمضان پیکیج و بیا غټ اختر کې پیکیج و هغه دې دپاره چې مثال روجي دي چا سره پیسې نشته نو کم از کم هغه ځان له بندوبست وکړي. غټ اختر کې بیا دومره حد پر مونږ هغه وکړه چې ځان له قرباني بندوبست وکړي. نو دا او دې نه علاوه چې کله زه تلم نو ما 15,000 بیا ورکړې ما راشه دا د دوی غریب دي او لکه دا چا وس نه وي نو هغه ځان له څه نه څه بندوبست وکړي. کوشش زموږ ډېر وي لکه زیات کوشش د تربیت کې ډېر زیات وي د دوی ټریننګ دپاره ډېر کوشش وي چې لکه دوی ته اوس ګوره هلته ایجوکیشن چې دوی مکمل کړي فیلډ کې چې راځي که نه دوی ته هغسې ایکسپیرینس خو نه وي که نه. دلته زموږ دا کوشش وي چې دوی له لږ هغسې هټ کې ایجوکیشن نه دوی ته پریکټیکل ایکسپیرینس میلاو شي. نو هغه دپاره دلته چې کوم دی ورکشاپونه فورم ټریننګ هغه هم ډېر زیات مونږ کړي وو. نو دا داسې اقدامات چې لکه دا خلک انتظار کوي بیا چېرې بل کال کې بل راځي. ما خو دلته لکه داسې نه و ام پارټي دلته بیا مینګو پارټي نه علاوه آیسکریم پارټي شو کباب پارټي شو ما به هر وخت دا خلک به بیزي ساتل. ما چې دوی دې راځي دوی دې سوچ کوي چېرې دا پریس کلب زمونږ دی او دلته ایونټس به ډېر زیات وو فیمیل به ډېر زیات راتلل کلچرل پروګرامونه مونږ کړي دي. نو زما دا ونه چې لکه کال کې یو ځل د الیکشن کېږي خو ما به دوی بار بار راوختل بار. سر یو تپوس بل کوم کم ټیم چې تاسو صدارت ټایم ختم شو هغه ټیم تاسو دلته څه فنډز یا داسې څه پرېغوستي وو سر؟ زه چې تلم نو ما مطلب دا چې هغه یو کال کې 140 ما ورکې ټولو ته 140 ټولو ته بیا مې 2.5 کروڑ پرېښوی 2.5 کروڑ مې پرېښوی چې هغه تیر کال چې کوم روجې وې هغه پیسې ما پرېښوی. ما چې دا رمضان را روان دی فروری کې راځي څنګه اوس را روان دی ما تیر کال بیا پرېښوی پیسې دی دپاره. د پریس کلب سابقه صدر ام ریاض صاحب سره ولاړ یو موجوده کینډیډیټ هم دی دې سره یو څو خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم سلام. سر زه خو ډېر کشر یم ستاسو نه جونیئر یم خو بیا هم هغه ستاسو حوصله او مینه محبت موږ سره دی نو ودرېدو چې تاسو سره خبرې وکړو. سر زه تاسو سره یو شارټ خبرې کول غواړم کم وخت چې تاسو نه وای وخت کې وای هغه ټایم چې به کم تاسو خبر ورکړو نو پوره پېښور بیا وخوځولو او باقي د هغې به نوټس جاري شو کار به پې وشو د هغه وخت او د اوس وخت څه بدلون تاسو ګورئ سر؟ ډېر غټ بدلون راغلی دی. بدلون دا دی چې مخکې چې کوم د میډیا دغه په هغې باندې به ډېر اثر ډېر نوټس به اخیستې کېدو او فوري طور باندې او ورکوټ نه ورکوټې اخبار کې به چې ورکوټ نه ورکوټې خبر هم راغی نو د هغې به حکمرانانو اقتدار والا او دا کم چې وو هغوی به ډېر
ټیک ټاک به په هغې اکشن کو. وخت سره سره میډیا خوره شوه بیا پکې دا و چې داسې دغه شو چې ډېر سکینډلایز خبرونه او دغه راغله. هغې نه بعد بیا داسې حالات شو چې هغې حساسیت ختم شو، مطلب یو بېحسي شوه. اوس تاسو ګورئ چې غټ نه غټ خبر راشي هېڅ دغه نه کېږي. اوس خو بیا پکې سوشل میډیا راغله. سوشل میډیا د وجې نه خو نورم چې کوم دی نو لکه شروع کې خلکو د سوشل میډیا په خبرونو یقین کو، خو بیا وروسته د سوشل میډیا په خبرونو باندې خلکو چې کوم دی هغې کې دومره دروغ او دومره فیک نیوزو چلېدل چې اوس د هغې مغه اثر ورو ختمېږي. سر ډیره شکریا ستاسو او تاسو ټایم راکوئ موږ له دومره خبرې موږ سره وکړي. د پهلنۍ خبر زما کوېشن دا دی چې الیکشن روان دی، ووټ پول کېږي. ام ریاض صاحب سابقه صدر هم دی، اوسنی کینډیډیټ هم دی. دې حوالې سره سر مختصر خبرې وسه. زه خو دا وایم چې لومبۍ خو زه دا وایم چې نن الیکشن دی، د الیکشن لا ریزلټ نه دی راغلی، سویل نه دي په کار، خو بهرحال د ریاض پوزیشن لږ ښه دی. دویمه خبره دا ده چې زمونږ د پېښور پریس کلب په جمهوریت باندې ډېر ټینګ یقین دی او موږ د تېرو یو کم 13 کالو راسې هر کال چې کوم دی الیکشن کوو که هغه هر څه حالاتي که هغه تر دې پورې چې بېنظیر بټو په 29 دسمبر شهیده شوې وه، خو موږ بیا هم الیکشن کړی، موږ الیکشن نه و درولی. دلته په پریس کلب کې ځانمرګي برید شو، خو بیا موږ الیکشن نه و درولی، بیا موږ الیکشن په خپل ټایم کړی. نو اوس بیا موږ الیکشن کوو او چې څه کېږي څه نتیجه زموږ قبولي. بهرحال دا زموږ یو عمل دی. سر کم ټایم چې بلاست دلته شوی و بیا تاسو الیکشن هم وکړو، هغه ټایم تاسو دلته موجود وئ، بیا دلته څه حالات و سر چې کم ټایم بلاست وشو؟ زه دا ووایم چې دا ځانمرګي برید چې کوم نو دا په ما و. زه په هغه ورځو کې په پېښور پریس کلب صدر وم او دلته کې موږ سره هغه ریکارډینګ اوسه پورې شته چې ځانمرګي برید والا راغی، نو موږ کیمرې لګولې وې او هغه وایي چې زه د شمیم میلمه یم او د هغه د کلي د بونیر نه راغلی یم. هغه را دننه شو، خو چې هغه را دننه شو نو هغه شاته چې کوم دی نو داسې څه شی و، نو هغه زمونږ حوالدار چې ورته څنګه لاس کړو نو بلاست وشو. زمونږ حوالدار پکې شهید شو ریاض الدین، او دغه شان زمونږ اکاونټنټ و هغه پکې هم شهید شو. یو لاروی زنانه وه هغه پکې شهیده شوه. دلته کې 19 کسان. دا بلاست دومره زیات و چې د دې بلډینګ نه شاته دلته کې چرې راغلې وې او 19 کسان دې کې زخمیان وو، څه د حال مخې ته زخمیان وو، څه په حال کې دننه زما په کمره کې چې کوم ناست وو زه نه وم هغه ساعت کې. نور کله به زه 10 بجې 10:30 راتلم، په هغه ورځ زه تقریبا یو الیکشن کمپین سلسله کې تللی وم، نو زه لږ لیټ شم. دا تقریبا په 11 بجې او په 20 منټه دا چاودنه شوې وه او ما پسې به خلکو ټلیفونونه کول، ما ورته زه در روان یم، زه چې د بالاحصار له راورسېدم نو په دې کې چاودنه وشوه. نو هغه د قیامت ورځ وه، د قیامت ورځ وه چې زه څنګه زه تقریبا په 4 منټه کې دلته نه چې څنګه بلاست وشو نو ما ډرایور ته ویل شابه سپیډ ورکړه او زه دلته راورسېدم او په دې کې چې دغه ته د سکرټریټ له راغی نو ما ته ټلیفون راغی چې پېښور پریس کلب دی او زه چې دلته رالم نو خدای پاک دې وبخي، خدای دې ولې جنتونه ورکړي. صفت غیور صاحب هغه ولاړو، زه رالو، نو موږ دواړو هغه مړي چې کوم دی نو په امبولینسو کې واچولو، هغه چې کوم زخمیان وو هغه زموږ په مخ کې لاړو. نو زه دا وایم چې د قیامت راکړو. صفت غیور صاحب د خدای پاک وبخي، هغه چې زه ولیدم ما ته ته خو بچ شوې، وي دا پتا ټارګټ تاسو وئ؟ ټارګټ زه وم. نو هغه زه خدای بچ کړم، خدای راله یو نوی ژوند راکړو، خو د قیامت ورځ وه. زه په هغه ورځ باندې دلته کې تقریبا د شپې تر 12 پورې 12 نه بلکې تر 1 پورې زه دلته وم، ځکه چې 1:30 بجې زه بیا کور ته لاړم نو بیا ځینې خلک راله او ما ته خوله چپه کړه. سر ډیر معذرت سره کوېشن زموږ خو حق نه کېږي تاسو سره وکړو، زموږ استادان هم یې زده کړه هم کړې ده، خو بیا هم خواهش ته چې تاسو سره خبرې وشي زموږ اوسني الیکشن حوالې سره را سره تفصیلي خبرې وکړئ. سر ډیره مننه عنایت، خوشحاله اوسئ. ګورئ دا صحافیان او د صحافت سره تعلق لرونکي عامل کارکوونکي خبریال چې ورته ویلی شي، دا د هغې سالانه الیکشني او دا په ټول ملک کې په ټول هیواد کې دا داسې ریګولر کیږي چې دغسې مثال د بلې طبقې سره ایون سیاسي جماعتونو سره نشته. باید چې دا سیاستدانان د صحافیانو نه د جمهوریت زده کړي او د کم ټاکنې چې کلم خپل د رای حق چاته ورکولی، خپل قیادت دپاره هغې منتخب کولی چې دا زده کړه نور خلک هم وکړي. ولې هر کال زمونږ لکه دې سیاسي تاریخونو کې داسې ګران وختونه هم راغلي. یو ځل د محترمه بېنظیر بټو
هغه چې د په نښه کړی شوی شهادت مونږ دی او یو یا دوه ورځې پس زموږ الیکشن خو بیا هم مونږ الیکشن کړی و لکه بیا چې دی دلته دماکه شوې وه خودکشه دماکه زما خیال چې همدې الیکشن ته لنډو ورځو کې شوې وه خو مونږ خپل هغه جمهوري عمل چې دی هغه جاري ساتلی و نو دې کې یو خو ډېر ریګولر انتخابات کېږي خپل قیادت منتخب کوي او چونکې صحافیان چې دی هغه د اظهار رای باندې او د هغې ازادۍ باندې یقین لرونکي خلک وي نو ډېر په جمهوري انداز کې یو بل برداشت کوي پینلې وي ځان نه خپل خپل منشور مطابق چې دی هغه کمپین وچلوي خو دې کې نه څه تریخوالی وي نه څه پکې جنګ جګړې وي ډېر پرامن طریقې سره او پړه لیکه طبقو د هغه رویې مطابق چې دی دا الیکشن سر ته رسوي سر اوسنی وخت کینډیډیټ د صدارت د پاره چې د ام ریاض صاحب چې هغه سابقه صدر هم دی او اوس الیکشن ته هم ولاړ دی ډیر انسان ښه انسان دی شریف انسان دی د هغې خدمات هم ډیر دي څنګه چې تاسو سابقه صدر پاتې یې د هغه وخت او دې وخت پریس کلب څونه سهولت سیوا شو مننه دا تاسو صحیح وایي چې امریاض صاحب یو خو دا دی چې سینیر صحافي دی او ورسره هغه ډیلیور کړې ده او همدا وجه ده چې بار بار خلک هغه ته منډیټ ورکوي هغه د خپل صدارت دپاره چې دی هغه نامزد کوي بیا منتخب کوي نو د هغه سرویسز ډېر زیات دي د پوره برادرۍ دپاره د پریس کلب دپاره ګوري سهولتونه خو مختلف قسم وي که نه جي د زمونږ یو د استوګنې د کالونو خبره ای چې یو د مخکې اکرم دورانی میډیا کالونی دی په وخت کې شوی منظوره شوی دا خو اصل کې ټیم ورک خو صدارت دغه وخت کولو اوس دوباره چې د پېښور ویلي په نوم باندې چې کم نوی یو غټ سکیم روان دی هغې کې میډیا انکلیو هغه د صحافیانو لپاره کافي 1000 کناله نه زیات چې دی ځمکه به مختص کېږي او هغې کې هغه پروسس روان دی بیا ورسره زمونږ چې کم د رمضان پیکیجي بیا د غټ اختر په موقع پیکیجي هغې کې بیا ورسره میګا ایونټس که نه جي میډیا کرکټ لیګ وي هغې کې 300 کسان چې دی هغې کې حصه اخلي بیا ورسره چې دی فن فیر وي سالانه او داسې نن ګڼ شمېر رمضان سپورټس ګاله وي نو ګڼ شمېر پروګرامونه چې هغې کې نه صرف دا چې صحافیان د هغې هغه فیملی ممبر هغه انټرټین کېږي او داسې فلاحي کارونه هم دې وخت کې زیات شوي دي د هغې مقابله کې انیله شاهین ولاړه ده انیله شاهین هم یو اکټیو جرنلیسټ ده او هغه عمده وجه ده چې هغه په آزاده توګه باندې الیکشن کوي او څوک چې هغې له خپله رای ورکوي نو پته به ولګي الیکشن دی نتایج به مخې ته راشي څه چې د خلکو خوښ وي د هغې مطابق به قیادت منتخب کېږي زه ستاسو دا ګورم لګېدلی دی سټیکر د ام ریاض صاحب او بالکل د زړه د پاس هم لګولی دی نو مینه محبت خو خیر ډېر سیوا دی چې زموږ هم سینیر دی د هغې دپاره یو ښه غوندې جمله د مینې محبت بالکل ګورئ جی اسې خو سیاست کې ډېر عوامل که نه جي او زمونږ او د ریاض صاحب خو وخت سره چې دی یو دغه افیلیشن را روان دی هغې کې یو خو دا ده چې څه صفات دي پکې که نه جي یو ملنساره شان یو ملنګ طبیعت شان سړی دی هغه د صدارت مدارت چې کوم دغه وي پروټوکول وي د هغې څه پروا مروا نه کوي هر چا سره مینه محبت لري او یو خو ریسپانس ورکوي خلکو څه مسلې هر وختي که هغه انفرادي مسله ولیني د خلکو ذاتي مسله ولیني نو ریاض صاحب چې دی هغې ته ځان رسوي همدا وجه ده چې ډېر تېر الیکشن کې هم ډېر میجارټي سره ډېر زیات اکثریت سره هغې الیکشن ګټلی او دې ځل هم دا امکان دی دا توقع ده دا وخت موږ عمران ایاز صاحب سره ولاړ یو سینیر صحافي دی خبرې به سره الیکشن حوالې سره کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام نننی الیکشن چې کوم روان دی په هغې کې زموږ ام ریاض صاحب سابقه صدر هم دی اوس کینډیډیټ هم دی دې حوالې سره لږې خبرې وکړو شکریہ ډیره مهرباني بس هر کال چې کوم دی دا الیکشن کېږي یو جمهوري عمل دی او زه ډېر خوشحاله یم چې په دې کې دا ټول صحافیان ډېر په ښه جوش او خروش سره حصه اخلي تقریبا څه کم 500 ووټونه دي او دا تقریبا 3 بجې کېدو والا دي او 300 ووټر چې کوم دی دې وخت کې راغلي دي لازمي خبره ده چې دوه ګروپه ولاړ یو به ګټي یو به بیلي چې چا خواري کړي یا به ګټي چې چا نه کړي به بیلي بل خلک خدمت ته ګوري چې کم ګروپ کم کس خدمت کړي وي دا صحافیان دي خپوي دي په دې ټول هر څه باندې هغه سړي ته ووټ ورکوي چا چې دوی خدمت کړي چا چې سره منډه تړه والي چا چې سره لیف ورکړي ولا نو زه ډېر خوشحاله یم په دې باندې چې د یو ورځ باندې ټول صحافیان چې دي د مخالف ګروپ دي که زما د ګروپ دي خدا وي چې ملو شو ګپ شپ وشي خنداګانې وشي بل به دوم په الیکشن کې ټول نه خوشایند خبره ده چې دې کې جنګ جګړه نه وي دواړه ګروپونه په یو ځای ولاړي ګپ هم لګي خوشحاليږي هم او چې څنګه الیکشن ختم شي رزلټ وځي هغې نه پس بیا ټول هر څه همغه شانتې دوباره په خپل
معمول کې راشي او بیا هغه ګروپونه ختم شي بیا د هغې نه پس د خدمت یو سلسله شروع شي. عمران صاحب یو تپوس زه بله کومه پوښتنه مې دا ده چې د اوس او د وخت کې د پېښور په بدلو کې څه بدلون تاسو ګورئ؟ یاره پېښور ښه ښار دی خشته ښار دی خو بس لږ کمې کوتاهۍ شته په دې پېښور کې دا نور هم خشته کېدی شي مزیدارې دي شي ښکلې دي شي خو بس توجه لږه فقدان دی پکې زما د دې ځای چې کوم مشران دي هغوی نه خصوصي طور باندې دا خواست چې دا پېښور زموږ کور دی د ټول خیبر پښتونخوا کور دی د ټولو خلکو ټولو عوامو یو کور دی د دې په ښایست باندې هېڅ قسمه کمپرمایز نه دی پکار دا ښکلي کول پکار دي او څنګه چې مخکې دا د ګلونو ښار و د نه بیا د ګلونو ښار جوړول پکار دي چاہے کې امن هم وي خوشحالي هم پکې وي مینه محبت هم پکې وي او ښه سوال هم پکې وي. ډېره مهرباني شکریه.